د سوکنو تاڼې په حدود کې مولانا مفتی منیر شاکر پزوي باندې قاتلانه حمله شوې ده. هغه پکې بچ دی، دغه ډس چې کوم دی د دوی په ګاډي باندې لګېدلی دی. مفتی منیر شاکر چې کوم دی تاسو پیژندو، ډېر معروف سړی و. څو میاشتې پهله اورمړو کې هغه جومات ته تلو، بم دماکه پې شوی و، په هغې کې هغوی وفات شوي وو. د دوی زوی دی مفتی عبدالله، هغه په اورمړو کې اوسېږي. هغه نن سوکنو تاڼې پولیسو ته رپورټ درج کړی دی چې یاره هغه په خپل ګاډي کې د کور نه راووتو او پیشتخر باړه روډ ته روان و. په دې اورمړ روډ باندې ملنګ پي ته چې کله را رسېدلی دی نو دی وایي د ده په دې شیشه باندې ده ته محسوس شو چې یاره د باندې ډز وشو. دی وایي چې کله زه مخکې لاړم ومې کته نو وایي پته درته ولګېده چې او سنایپر باندې په ده باندې ډز شوی و. هغه ډز سره دی خو بچ شوی دی، خو د ده ګاډي چې کوم دی د هغې شیشې ته نقصان رسېدلی دی. بیا دی راغلی دی سوکنو تاڼې ته. د سوکنو تاڼې پولیس چې کوم دی ای د نامعلوم کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دی او په دې کې مزید تفتیش شروع کړی دی. څنګه چې ما تاسو ته ووایي مفتی عبدالله چې کوم دی دا بچ دی او دا زوی دی د مولانا مفتی منیر شاکر صاحب، کوم چې څو میاشتې پهله په بم دماکه کې مړ شوی.